اول پارا سورہ بقرہ کی آیات یوصل اتم 99 درس دے ام تريدون یا ام پخپل مانو ام دے استفهام د پار دیو انکاری دے آیا تاسو اراده لرئ ان تسألوا رسولکم دا چې تپوسو کوي تاسو د خپل پیغمبرنا کما سئل موسی لک څنګه چې تپوس کړه شو د موسی علیه السلام نا من قبل د دین مخکی ومن يتبدل الكفر هرغچا چې بدل کو کفر بالایمان فایمان سرا فقد ضل سواء السبيل نو بشک گمراه شوه دې سواء السبيل د برابر لارنا پرند دې ذکر شوو چې تريدون کې خطاب چاله دې ندري اقوال مفسرین رحمه الله ذکر کړی دي یو تاسو ورېدلو چې تريدون کې خطاب د مشرکانو ته او زه په دې ګور مشرکانو داسې بیزایا او ناحق تپوسونه د پیغمبر نه کړیو یا خطاب دې کې صحابه کرام ته نجابت مراد داشی لکھوگری سورہ مائدہ و مبارکی 101 نمبر آیات گوری مومنانو صحابہ کرام تنوی بیزایا بی موکی بی محلت فتوسن مکوی یوصل یو نمبر آیات گوری دو مفاری سورہ مائدہ یا ایها الذین آمنوا ایمان ولولا تسألوا عن اشیاء تپوسنا مکوی دسسیزن بارکی ان تبدلکم کخکارشتا سلتسعکم نتاسو بخفکی وان تسألوا عنها او کتپوسو کتاسو دی بارکی حین ینزل القرآن کم وقت چی نازلو لشی قرآن تبدلکم نخکار بشتاسو تا عفا اللہ عنها معافی کری اللہ دا غمخ کی تپوسنونا اللہ تاسو نه معافی کړي والله غفور حلیم الله بخون کې دې او صبر والده یا تريدون کې خطاب دې يهود ته د دوی ګورته پوښتنه کول نه حق او ناروا د الله د پیغمبرنا لکو گرے دشپگم پارے اول مخصور نساء آیات گرے یوصل 53 نمبر یسألک اہل الكتاب تپوس کئی تانا اہل کتاب
ان تنزل علیہم دا چرا نازل کی تحبیب پدوی کتابا من السماء کتاب دبر طرفنا فقد سألو موسیٰ خفقی گئیم بیشک تپوس کرو دید موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالک دیر لوید دینا فقالو ندی ویلیو ارنا اللہ جہرتن اخیبن تعالی اخکارا علب منگ ایمان روڑو فاخذتهم الصاعقتو نرانی ولیو دوی لرائے واسمانی تندر اور بظلمهم فسبب ظلم دوی نذ تريدون په مخاطبینو کې مفسرین درې اقوال ذکر کړي ود فهغني كثير من اهل الكتاب الى اهل كتابنا لو يردونكم دا لو دې کې په معنا د ان مصدریه ده املاء ما من به الرحمن کې وایي ادا شان تفسیر مدارک کې وایي ود وهغني كثير من أهل الكتاب إذا أهل كتابنا لو يردونكم دا جوابس كتاسو من بعد إيمانكم فس إيمان ساسنا كفارا كافران حسدا دوجد حسدنا دا حسدن دے کی یا خو مفعول ثانی دے یا خو مفعول ثانی دے ذکر دا یردو فمانا دے یسویرو دے یا حسدن دے کی مفعول لہو دے حسدا دوجد حسدنا من عند انفسهم چدا حسد دے طرف د نفسونو د دوینا من بعد ما فسدائن تبین لهم الحق چخکار شوه دے سرغن شوه دے دویتا حق فعفو نمافیو کئی درگزرو کئی مافیو کئی وصفحو مختنو گرزوئی حتی یأتی اللہ بامره تردی چرات للکی اللہ فخل حکم و فیصلی سرا ان اللہ بیشک اللہ علی کل شیء قدیر فہر یوشی قدرت و طاقت والدے گرد آیات کے فرمائی ہوئی دیر دا اہل کتابنا دا خبر وخی اے ایمان والو مسلمانانو چتا سود ایمان نفس کافران کی ایوی گوڑے کافر ستا دی ایمان دشمن دے داغستا پا مال سو ستا پا جیداد سو دا خو پا کی زمنن راسی اصل کی داغ دشمنی سر چتا دی ایمان نواڑی کافر دیکی ویر پوئی کی بنا دیب اسلام او دی صدق او دی حقانیت پی جنن وی خپوئی کی وحسدا من عند انفسهم دو وجد حسدنا چدا دد طرف د نفسلو دوینا گردا اول قرآن کے لفظ حسد راوے علماء لکلی اول ذنب فی السماء فحسد ابلیس آدم فابا عن حکمه تعالی
واول ذنب في الارض فحسد قابيل هابيل فقتله. اول گناہ چې په اسمان کې ونو حسدو ابلیس شیطان د آدم علیه السلام سره حسد کړو، نو د حسد د وجنه د الله د حکم نه انکار کړو. او اول گناہ د پزمکه کې حسد کړو قابیل د حابیل سره، نو هغه قتل کړو. او حسد ګور ناکار شی دی، دا د شیطان ابتدائی عمل، او دا ګور د یهودو د اهل کتابو بنیادی بیماری ده. ادا کله په مسلمانانو کې مرাজি کلمه موي او حسد په مخ کړي. الله حبیب فرمای وَإِذَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدِّينِ لا حَالِقَةُ الشَّعْرِ. رواه الترمذي وقال حديث حسن. تعالی حبیب وی رو را روان د تاسو ته بیماری د مخ کې امتونو هغه حسد دې کینه دا د حسد کول کې دین اډو بالکل ختمای، لکه یو شی بالکل پپاکای او په پتری باندې کټ کې. حسد او بغض دین د جړو نرو باسي ختمای. او د الله حبیب فرمای سيصيب امتي ذا الامم فذكر منها التحاسد. وَإِذَرْ دَ رَسِيگی و زما امت تا بیماری د نور امتونو نو پائے کہ حسدم ذکر کرے. اخرجه الحاکم وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبی. بدان فخوانو بیماری نے چلی امت سمرا روانه ده. او دی حسد نګره کفر جوړي، دا د انسان خیرت تبا کوي. بس چا سره د دین د وجنه او د دنیا د وجنه حسد شو، نو بیا دې د بل چا د دین کار برداشت کینا. اب شیطان ورته راشه خیسته کار کړ چې بس په بلی د دین کار بن کو، په بلی قران او سنت بن کو، د دین د بلی شوبې کار په بد لګي. او د دې حسد ګور غن نقصانات دي. او د حسد د فار علماء او اسباب ذکر کړي. امام رازی رحمه الله د حسد اسباب ذکر کړي. ویو د حسد په اسبابو کې دا ده د دې حاسد او د حسد کون کی طبیعت کې دای چې دا نور د خادمان شي، او دا دې بس دل تابعدار ولاړی غلې ولا خو یو کبد وي، او چې بس په پټو سترګو د داسې خبره منی لکه د الله او د رسول چې خلق منی. ابس دې ټول مشروي نو دې د پاره کوشش کوي. او د دې مشرای پلار کې چې څوک رکاوټ جوړي دې نه راغله وجلو نه مخړای، نه راغله تکلیف رسول نه مخړای. یو سبب د دې سره د حاسد په طبیعت کې داري چې دا ټول خلق دې زما خادمان شي. اب زما دې ډلوي زدي دې ټول مشرم. یا کله حسد کې تعجز انسان کې عجب راشي. عجب سره دی وای ما غونډه سوکشته نه زه خلوی سره نو څنګه د چا خبرې لغوګونی سم ا د چا ومنم.
ګور کافرو پیغمبرانو ته ویلو ما انتم الا بشر مثلنا تاسو خو زمون غنته بنی آدم یې نو موږ تاسو خبرې ته څنګه وکړي عجب په کفارو کې عقل د حسد سبب سی یو مقصد د بشری د معتبرای را په مخه کړي نو دیو اداره له فوت کی کچره زدا سی ولکم او داسه ولکم نو دا خو بس دا غټه مرتبه مال حاصله ده دا خلق توجه ما سره دا خو دی بل طرف لګيږي او کله ګره د حسد په اسباب کې دا د حب الریاست او طلب الجاه سمشری معتبری لټوي نو دلار کې جسو رکاوټ جوړيږي نو بس دې دا غسر کینا او حسد کوي او دا حسد دینا ناکارا نتائج مرتب کی یو ګره دا حسدی دا الله د تقدیر مقابله کوي الله یو فیصله کړي د چا بارکی د دین یا د دنیا دی عزت نقطه د الله په تقدیر کې څنګه جنگ کیږي دا الله غتار سور کړي زين د الله حبيب وې دا حسد نه کوي دا سخري لکه اور چې په اوچو لرګو باندې بلکې او لرګي سوځوي ځکه دې ټول چې تاسو سره حسد پاغ دروغ جوړي پاغ تهمت جوړي دا غیبتونه کوي دا غس پکاوي کوي د دې سره نیکي د ټول ختميږي او دا باغ تور کیږي فرض د قیامت او کله ګوره د دې حسدی په زړه کې یو داسې افسوس راشي او د حسد یو اور بلی چې انکاری ولا چې راړو له وخوري ځکه دې چې یو نعمت ګوري چا سره حسد ده نو پاغه غم جن نه چې بل یو کتو نو په بل غم جن نه بس دې څنګه شو او دا حسدی په حسد کې د يهود سره مشابه دغه دا بنیادی صفت د يهود او ابو داود شریف کې راغلي من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې یو قوم سره مشابه شو نو بس دې د دوی نه ده او ګور حسد منافی ده د کمال ایمان سره حسدی نیمګړې مسلمان دی اگر کوم منځونه کوي ځکه الله حبیب وی لا یؤمن احدکم حتا يحب لاخيه ما يحب لنفسه رواه البخاری الله حبیب وی تاسو کې او سړی پورا مؤمن ترغی نشي کېږي چې بلرور مسلمان تبم خوخی چې ځان له خوخی نزان لګور دین فخر او ځان ته د دنیا خو حلا ابل سره دی بدیش د حسد ګڼ نقصانات دي الله دې موږ تاسو دې ټول نو ساتي او د حسد د بچاو اسباب سړي چې یو حسدی د حسد نه بچ کی یو د الله په نوم پناهي حاصله وا د شر د حاسدین بل ځان کې تقوا راوړه چې څومره در سره حسد کون کې حسد کوي ته د الله تقوا راوړه اوامر کوا د الله د نواهیو نزان ساته فمن اتق الله حفظه
ولم يكله الى غيره طرفة عين. علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وی څوک چې الله نو یریدو نو الله داغه حفاظت کوي. ابل چاته دسترګي ذرف عمرم نفریزی او صبر دې کوي. ځکه الله فیصله کړی ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. نراچا پیرکیږي مکر ناکار مگر دکونکو نا. صبر دې کوي چې ویل بیا به خلق. سلورم سبب علامہ حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي وای توکل په الله کوي. چیرې خدا د دین او دنیا کار کوم دې حسد کوي دې حسد کوي. د دشمنی څه سبب معلوم نه نه. توکل دې کوي په الله او الله وی ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. چا چې بروسو ک په الله نو الله ورته کافی دی. بل زړه دې خالقی د مشغولې دون په حسد کول کی دا دې ډوي نه فکر دې نه کوي. او شپږم اوجه ابن قیم رحم الله دا ذکر کړي اقبال علی الله والاخلاص له. الله ته متوجی شي او هر عمل دې الله ته خالص کی. وما وجه ذکر کړي الله ته دې ګناهونو نه توبه وباسي. ځکه کله یو سړی مسلط شه اتا سره حسد کوي نو دا د ګناه وجوي. اکل سړی په خپل ګناه پويږي او کله نه پويږي و دې توبه وباسي. اتم وجه ذکر کړي وې دې خیرات کوي احسانات دې کوي. حسن بصری رحم الله وی داو مرضواکم بالصدقه. د خپل بیمارانو دوايي په صدقه سره وکړي. وګه صدقه باندې کفري. علامہ حافظ ابن قیم د حسن بصری رحم الله قول ذکر کړي داو مرضواکم بالصدقه. د خپل بیمارانو دوايو کوي په خیر خیرات سره. انا هم وجه ذکر کړي وای د حسدی اور د مړکی د سره د سخی غړو الله ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. نو حسد دمرلی نقصان لري دا بنیادی خوې ده. حسد بنیادی خوی دے دی یہودو. حسدن دو وجد حسدنا من عند انفسهم چه داده دی طرف دی نفسونو دی دوینا. اگر دی حسد نقصانات دی سورہ یوسف کی مخلشی روڑا دی یو نبی معصوم روڑ سر حسد را گئے. وګوره د قتل مشورې کوي یوسف علی السلام قتل کله ګوره حسد دې مرتبه ته ورسیږي چې دې ولیا نه چا سره چې حسد دا خو بغیر د دې نه مخې نه لري کېږي نه چې مړې کړ ورته کوي ته ارتاو د حسد نه څومره لوی ګناه جوړ شو. بیا د مکر جړای جوړه خپل والد پیغمبر ته دروغ وي شرم خو خورو او څومره کال خپل والد پیغمبر وجړولو. اور د حسد انجام شو الله ورته غرور سوالګری مخلو درول او دا غړوان دي ذلیل کړ. اده ورته وخیرا چې الله چاته یو مقام او مرتبه د دین او دنیا ورکړي وي د حسدیانو په حسد لري کیږي نه د سر خپل دنیا او قبر او خیرت په تباہ کو.
من بعد ما تبين لهم الحق پس د دین چې دوی ته حق سرګن شوه دي فاعفوا واصفحوا دا الفاظ بیا بیا قران کې راځي دیول فارو باندې مو وخت دی وجنا جدا د قران الفاظ اکثر مکرر راځي یوځه کې ذکرون کې ذکی بیا نور زيونو کې هغه تبوري عفو او صفح ستوي امام قرطبي وی عفو دیتا وی ترک المواخذت بالذنب اے چاس گناہ زیادہ کرے خودی رانی سے نابس کرے مجھے رفل کار بگئی دے پوشا واللہ پوشا دیتا عفو ظلم کرے ہوتا بس خود وستا خورانی سے نا او صفح دیتا وی ازالت اثره من النفس د زړه نه خبره وستا چیرې کدا زړه کی کنه زه خو اموز او دې دې ته نه سمېږم بس دې پوښا او الله پوښا دې کې اهل علم یو بل قول ذکر کړي دا اکثر سلف ندادي وإذا عفو او د صفح حکم ابتدا کې وو خدا منسوخ شوه د سوره توبه په دې آیات منسوخ شوه وګورئ سوره توبه آیات لسم فارکی وإذا د عفو او د صفح حکم ابتدا کې خود سوره توبه د دې آیات سره چې لسم فارک راځي او آیات دې یو کم دیرشم نمبر ویدی سر دا حکم دا عفو او دا صفح منسوخ شوه دے قاتل الذین لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتل الذین لا مؤمنان تو یجنگی گئی دا حق کسانو سرا جہاد کئی چه ایمان نساتی پا اللہ ولا بالیوم الآخر ولا بالیوم الآخر یو نفرز رستنی ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله او دای عقیده لري د حرام والد غسی دنو چې الله حرام کړی دی او رسول الله ولا يدينون دين الحق او دین تابع کیږي دین حق تا من الذين دعا کسانو تل کتاب چور کړه شوی د کتاب حتا یعطوا الجزیه تر دې چې ورکی د جزیه او ټیکس عن یدن فخفل لاس وهم صاغرون او دوی زهدوی ابن عباس رضی اللہ عنہما امام ابو العالیہ امام قتادہ رحمهم اللہ وإذا ضعف او صرف حکم ابتدا کی اس منسوخ شوه بعض نور علماوی چې دا منسوخ نه دي ذکر دی یو قاعده ذکر کړي وای منسوخ اصطلاحی کی غایه ذکر نه بلکې حکم مطلق عدل تو حتا یاتی الله بامره غایه ذکر کړي منسوخ اصطلاحی کی غایه ذکر نه بلکې حکم مطلق او دلته حتا یاتی الله بامره کی غایه ذکر کړه او دوی جواب دا دی چې دا اخلاق دی په وخت د دعوت کې
نو د دې د قتال سره منافات نشته نو نسخ ته حاجت نشته دی په لوري یو د دعوت میدان دی نو پدې کې الله او رسول او کتاب الله موږ تاسو ته د خو اخلاق حکم کړي چې د دین دعوت د خپل اخلاق وي په نرم لهجه وي پدې کې سخت زبانی دی وي او قتال خود کفار سره په خپل ځای حق دی نو د دې خو اخلاق او د قتال په منځ کې منافات نشته فاعفو نمافیو کئی وصفہو مختیو گرزوئی حتی یأتی اللہ بعمره تردی چرات للکی اللہ فقل حکم دا عمره نسمراد دے نبادوی عمره نمراد اغا قتال لکتا سورة توبی آیات وارد قاتل الذین یا د امر نه مراد قتل د بنی قریظه او د الله دې قتل کړي او د امره نه مراد جلاوطنی د بنو النذیر دا یا مراد د امره او معنا دام د قیامت راشي یا مراد دامری رسده اے مسلمانان ډیر شي اسلام مضبوط شي نو ترغه پور عفو او صفحه کوي ان الله بشک الله على كل شيء قدير فهر یوشي قدرت او طاقت والے واقیم الصلاة پابندیو کئی فموز وآتوا الزکاة ورکی زکاة وما تقدموا اغچروان دیولی گئی لانفسکم دخل زانون لپارا من خیر دسنیکینا مز دیولی گلو خیرات دیولی گلو امر بالمعروف دے نہی عن المنکر دے نور دے سنیک کارونو کل لکه زمون په دین کې څومره پښتونو شلونو نیک کارونه دي وما تقدموا اغچروان دیولی گئی لانفسکم دخل ځانونو دفارا من خیر دسنیکینا کاغ صدقه دا که صلات دے که ذکر دے که تلاوت دے تجدوه وممی اجر و ثواب داغی عند الله فنزد الله ان الله بیشک الله بما تعملون بصیر فهاغ چتاسو کم عمل کوئی بدن کے دے وقالوا اید اهل کتاب لن يدخل الجنه هرگز وردن نبنشی جنت تا الا من كان هودا مگر اسوک چې هغه يهودي دي نس يهوديان وي او نسوارا وي چې څوک نصراني دي ورته آیات په معنا ځان ټول کې آیات دا معنا نه ده چې ګني يهود او نسوارا وي چې په جنت ته به يهود او نسوارا دي نسوارا وي چې يهود او نسوارا وي چې د دوړو ډلو په خپل منځ کې شدید اختلاف لکه رسو آیات یوسل دریم دیار لسم کې راځي وقالت اليهود ليست النسوارا على شيء وقالت النسوارا ليست اليهود على شيء یو بل ته بي دي نوې دي دوړو ډلو وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى الله ویتفی گمان کے چداغ نیودی خزرونو کی اختلاف دے اگر آیات دا مانا و یهود وی جنت تب نزی مگر یهود خو نسواراو تا کافر وی او نسواراو وی جنت تب نزی مگر نسوارا او یهود تا خو کافر وی
تلک امانیهم دا ارزوګانی د دوی دي دا به دلیل خبرې اے ارزو دي ته وي چې بس عمل لکه وي جنت لبسم نه عمل کې سچ دي خو هدا وکه او ارزو دا چې جنت لبسم دا خو په دلیل لګي چې دا جنت دین لرانی دیکيږي او جنت لذي نو بیا دا دین او قران را لګلو صدفارا چې دا سي بیموزه ته جنت لذي نو د موږ حکم ولې کول اجدا سي بے زکات ته جنت لذي نو زکات حکم الله ولې کول تلک امانیهم داد دوی ارزوګانی دی او بی دلیل خبرې دي قل فرمایا هاتو برهانکم روڑی دلیل ستاسو پس حد دی داوی دلیل راڑا تچوی چی جنت لبلدی مگر یهودی وزی او نصرانی وزی رڑی دلیل پدی خبل خبر بانے اے تاول رئین دلیل پی پیش کئی زکا داو بلا دلیل نا قابل تسلیم وی ادا برهان بیا بیا راځي نو یا هو ماخوذ دې د برهنا برح قطع سویل شي نون پکې بیا زائد ده یا ماخوذ دې د برهنه ادا په معنا د بیان دې نون پکې اصلي ده او برهان جمع براهین رازی لکد قربان جمع قرابین رازی او د سلطان جمع سلاطین رازی هاتو برهانکم روڑی دلیل ستاسو پس حد دی داوی ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینین اگر د آیات دلیل دې چې څوک دعوا کوي نو دلیل بده پیش کوي الکه څومره رسومات او بدعات دي چې څوک کوئی دا دین دی او دا کار خیر دی نو دلیل بده راوړي نو دې بدعت کوي اګه څوک یې باندې کوي وایي دلیل دی څه پوه شي په خبره د دې دلیل خو نه لکه تعالی څوک فلانه مسجد کې شته او شتا روز بداغه د شتوالي دلیل پیش کوي اچھی ویلیش تاسو دلوی دلیل په پیش کې دلیل دی دیو چې رسول چې بدعات او رسومات کوي یا نور ناروا کارونه کوي نو دلیل بده پیش کوي دا نه دی بل لوی چې دلیل پیش کوي ورته کې يهود او نصارا یو داول لري وای هاتو برهانکم او فرمایا راړی دلیل تاسو ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتینی بلا دلیل خبر رد کا وی تش پا آرزو جنت تا نشی رسیدے بلکہ د جنت د پارد اصول دی بلا دا سندا ولنا من اسلم وجهو ہر چا چتابی کو خپل ځان لله الله تعالی وهو محسن او دې نیکو د سنت تابعو فله اجره عند ربه ناغر فارب اجر داغوی پنیز درب داغ ولا خوف عليهم نبی سیر فاغوی ولا هم يحزنون او نبوی غی غمجن اور آیات یو جامع آیات تے نو سوچ ورتو کئی اسلم فمانا د تابداری رازی فمانا د استسلم رازی ځان تابع کول عدد ذکر د وجهی د مراد ته ټول بدن نه او عرب د وجهی نه خبر ورکي په غونشي سره د وجهی د مراد ته ټول بدن نه او عرب د وجهی نه خبر ورکي په غونشي سره 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 د
من اسلم چاچ تابع کو خالص کو وجهه خلزان لله الله تا اسو کم ور سر شریک وی صدار نه جوړای وهو محسن او د سنت متبع دې نیک عمل نه دلته علماء ذکر کړي وې د نیک عمل د قبلې دو شرطونه دي امام ابن کثیر وې عمل بکره قبلې یو دا چې دا عمل خالص د الله د پاره دی او دوی دا چې هغه د شریعت موافق دی وګوره که یو عمل کې اخلاص شته خو طریقه د پیغمبر نه د نو قبلېږي ولا ذکر الله حبیب فرمایلی من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد متفق علیه حدیث دی چا چې عمل کو عمل او زموږ د سنتو هغه مہر په نو لګېدل او زموږ د سنتو مطابق نو د عمل مردود دی یو عمل کې اخلاص وي دویم بد الله د حبیب تابعداري وي اگر خلک یو خبره ذکر کوي په دې دلیل نشي وایي شریعت ته سم کو بیا خبره سمای نا نیت بسمه خود پیغمبر کوم عمل لغیر وسمه افستانیت ډیرم سم دي خو چې سکه هغه د نبی سنت نه دي نو ستا پتش نیت صحیح کول کار نکړي کله نیت ګوره بالکل صحیح او چې د نبی سنت ني نو عمل قبلي گنا لکه حدیث د بخاری شریف کې راغلی د الله حبيبي چا چې موږ سره موږ خدا اختار او دا غینا پس قربانی وکنو بس دې زموږ سنت طریقې تر شهدره نو صحابي را پاسې دو ابو برده ابن نیار رضی الله عنه هغه د الله حبیب ما خو د موږ نمخ کی قربانی کړي دارز د خوشحالي وا ما سره خواکیه ایمانان غریبانان او ما ودا بوږي ورسمره اخلاص موجود دی او طریقه د نبی نوا الله حبیب وی شاتو کا شاتو لحمن تا چې کم ګټ ذبح کړي ته شغوه دي شوی دوباره به قربانی کې اخلاص موجود دے او طریقہ د پیغمبر موجود نه د عمل د قبلې دو شرطونه شو یو اخلاص چې د عمل خالص د الله د پاره دی ریاکاری نه د نمود نه نوم نه ګټي ځان نه مشهوره او دا عمل دې د الله د حبيب د سنت طریقې مطابق نه من اسلم وجهه هر غچا چې تابع کو خپل ځان دې کې ذکر دې اخلاص دې لله الله تعالی وهو محسن محسن هغه چاته وي محسن بالمقابل د مبتدع دی محسن دې ته چې په قول فعل او عمل کې د سنتو په روان نه او مبتدی دی ته وی چې په قول فعل کې د خپل خواهش د تاویلی ماویلی په روان نه د عادت او د رواج په روان نه فله اجره عند ربه ندد فاربی اجر د پنځ درب د ولا خوف علیهم نبی ربذی ولا هم يحزنون او نبوی ذی غمجن اگر آیات کې ځنې ضمائر مفرد ذکر کړه او ځنې جمع فله اجره عند ربه دا ضمائر مفرد دي او علیهم ولا هم يحزنون کې ضمائر د جمع دي څنګه مخکې لفظ من تیر دی دا من د لفظ په اعتبار مفرد دی او د معنا په اعتبار جمع ده له اجره عند ربه ضمائر دی من ته د لفظ په اعتبار راځي
او د علیهم ولا هم زمائر ورثا په اعتبار د معنا باندې راځي دي. وقالت اليهود ويهوديان ليست النصارى ندي نصارى على شيء فسدين. وقالت النصارى وينصارى ليست اليهود ندي يهوديان على شيء فسدين وهم يتلون الكتاب او دی جنسی کتابونه لولي. یو بل تبګور دواړو ډلو د غلط نسبت کولو، یو اداړو پس دین ندي نو بلې ډلې به اداړو پس دین ندي. وهم يتلون الكتاب او حالان کې دی جنسی اسماني کتابونه لولي. كذلك دارنګ قال الذين ويلوا لا يعلمون شنفويدل مثل قولهم پشان دوینا دوی. دې رسوک مراد دي الذين لا يعلمون مثل قولهم. وېدارنګ د څنګه چې تاوا اورې دا سباغ خلقم وی چې نه پویدل په مثل قول لري هغه جاهلو چې سر سلم نو س کتاب نو لکبت پرس یا معطلا دهریا ای به هر دین والو توی چې لیسو علی شیء دا هوړو پس شي دي. اباظ مفسرین وایي د جمهور قول دار چې الذين لا يعلمون مثل قولهم دا الذين لا يعلمون مراد مشرکان د عرب دي. مشرکان د عرب دی ویلي چې لیس محمد صلی الله علیه وسلم علی شیء. او ابن جریر دا قول غوړه کړي وای نه آیات عام ده دهریو تم وای بت پرستو تم وای ادمکی مشرکان تم وای. ځکه دې کې دلیل نشتا فتعین د یو خاص قول په دې اقوالو کې نو حمل په دې ټول اقوال باندې اولاد نو الذين لا يعلمون دهریا بت پرس جاہل یا د مکی مشرکان کذالک دارنګ لکدا دای چوي ورا اسماني دینو دې یو وي دې پس دین نه دې بل وي دې پس دین نه دې دارنګ ویلی هوا کسانو لا يعلمون چن پویدل مثل قولهم فمثل دوینا دوی. فالله يحكم بينهم يوم القيامه الله فی صلبو کی پمند دوی کے پورز قیامت فيما كانوا فيه يختلفون فهغس کی چودئی چپاغے کی اختلاف میں کولو. ذکر د فیصله رد قیامت دا رد فیصلو ندا الله قیامت ته یوم الفصل ویلی. ومن اظلم نشتدلو ظالم ممن دها چانا منع مساجد الله چې خلق من کوي د الله د مساجدنا ايذكر فيها اسمه دا چرایات کړي چې په دې مساجد کې نوم د الله وسعى في خرابها او کوشش کوي د دې جماعتونو په خرابېدو کې. اولئک دغ خلق ما کان لهم ندی مناسب دوی تا يدخلوها چې وردن نشي دی مساجد تا ذکر خود جماعت د خرابېدو او دروانې دنیت لري الا خائفین مگر فیرا دای دې د الله د عذاب نه فیرای
او دې د مؤمنانو نه پیروي لهم ددا سے کافر د پارا چې د الله د مساجد او دروازو نو داغي کوشش کوي خزيل یولو یشرب الدگیدا ولهم بيد پارا فی الاخرت فاخرت کے عذاب عظیم عذاب دلوی آیات لفظی ترجمه مواوردا دی آیات کې څو کیا دی اگر چې د قران حکم عام وي نو باز علماء او خاص اقوال ذکر کړي علماء لیکلي خبر عامه المراد من منع من كل مسجد الى يوم القيامه وهو الصحيح امام قرطبي وی مراد څوک دي چې تر قیامت پورې د الله د کور او د مسجد نه خلق منی کوي چې دلته موږ نه کوي او دلته د دین کار نه کوي ځکه لفظ عام دی نو د بعض مساجد پورې تخصیص یا د بعض اشخاص پورې تخصیص دا خبره ضعیفه ده وسعا فی خرابها دا الله د کورونو پروانولو کی کوشش کوي چې وی لړای خرابې دل د مسجد دا چې وی لړای رواني ټوکړي ټوکړي لیکو یا خراب دا چې جمعه روغ ده خو بیکار پروت ہے شو کوم پکې نشتا د مسکون کې شتا نه تلاوت کون کې شتا امام قرطبی وی خراب المسجد قد یکون حقیقیه د جمعات خرابول کله حقیقی وی لکه باز کفار راشي جمعاتونه ټوکړي ټوکړي کی زری زری کی یا کله ګره خرابول مجازی لکه مشرکان او پیغمبر منې کړو چې مسجد حرام ته ون راځي عمره بنکه حدیبی مقام کې بن کو بیا امام قرطبی وی وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها د خبر خلاصه دا جماعتنا بربادول اور روانول ستوي چې مسپکی نوي شعائر الاسلام پکې نوي بانګ نشتا جماعتونه چې د سر بار جوړ دی پکې نشتا دا د الله د کورونو روانول دي او ای ظالمان بډېر خدن لوی ظالم نشتا خلق د الله د مساجدو نه بنې کوي چې کې د الله نوم را یاد شي وصافي خرابها او د دې پروانولو کی کوشش کوي د جماعت کډیر قیمتي جوړل او چې دین پکې نوي نو د جماعت د جوړولو مقصد څه شو حضرت ویدلی مناسب دویتا چې وردن نشری مساجد تمگر فیرا یعنی مراد یاد الله یاد ذکر خدا الله کور روانه الله عذاب ندی ریږي یا یره مراد د مؤمنانو یرا دیو جن چې کله نبی علیہ السلام مکه مکرمه فتح کا نو پمنا او پدی زایونو کی आवाज وشو پنهم کال د هجرت او تم باندې مکه مکرمه فتح الا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان خبردار دنن کال نفس چې نهم کال د هجرت دے مشرک بد الله د کور حج ناراضي انب ګور د الله کور کې بربند طواف کیږي وګوره مشرکان ملکل ما کان لهم يدخلوها الا خائفين
او دې کې بشارت د مسلمانانو ته چې نن هم د جمعاتونو نه کافر منې کوي وزر دې چې الله بتاسو په دوی غالب کی مسجد حرام بستاسو پلاسو کې راشي او ټول مساجد او مشرکان با الله ذلیل کی نو دای په مسجد حرام ته دن کی نا مگر پیرا چرا اسنه مسلمانان مرونی نسی او قتل من کی لهم فی الدنیا خزي ددا سے کافر د پاره په دنیا کې یو لوی رسوایی دا لوی رسوایی سو ور غټ غټ مشران د کافر قتل شل په بدر کې او په نورو جهادونو کې بوتان مات کړې شل او دغه دشمنان د دین د جزیره العرب نو شړلې شل کله الله حبیب چې کله وفات کېدو نو شو وصیتونه یو وصیت دا اخرج اليهود وفي روایت اخرج المشرکین من جزیره العرب د جزیره العرب نه مشرکان شړای دا غرسوی وا بوتان ورسمات کل چې مکه مکرمه فتح شوا ټوکړي ټوکړي کړ اگر په باز کفار جزیه مقرر شدا رسوایی وا دیو جن امام قتاده وی رسوایی صدا القتل للحربي والجزيه للذمي د حربي کافر د پاره قتل رسوایی د چ قتلو لوشي او د ذمي د پاره جزیه دا اواز ویلو رسوایی سره چې مشرکانو شړلې شول نو مشرک به همیشه مسجد حرام تدن کینا الله سوره توبه کې وایي انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا مشرکان ګنداو پلیتی دی کال نفس ورچ مسجد حرام ترانی دی نشی دا غرسوائی و پا دنیا کی لهم فی الدنیا خزیون دید پارا پا دنیا کی خزیون یولو یا رسوائی دا ولهم فی الآخرت او دوید پارا پا آخرت کی عذاب عظیم عذاب دلوی وللہ المشرق خاص اللہ لر مشرق دے والمغرب مغرب دے فینما تولو کم پلشی اوڑائی فثم وجه اللہ نو دغ طرف دا قبلت اللہ دا ان اللہ واسع بیشک اللہ فراخا مغفرت والدے علیم او پوہ دے ایبخ کی آیات کی مومن توئی کافر دا اللہ دا کور نمنا کی نو ایدان چتوئی چی منے کم نو بس دما دموزو دا عبادت مال چوٹی شوا وی خاص اللہ لرم مشرق و مغرب دا کور کی کوا چلتے و پٹی و صحرا کی کوا جماعت کی سوگنپری جبل لے کہ دا اللہ دا دین کار کوا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب نے نو د دین کار سره د مسجد پورې خاص نو چې ګری څوک دی لري دی او تبوي چې بس د دین له کارونو ما ته رخصت او چوټي شو فایدا ما تولو کم پل چې مخړوي کم پل چې اوړی فثم وجه الله نو دغه طرف ته قبله د الله دا دې کې ګوره وجه الله راغلی قران حکیم کې د الله صفاتونه راځي لکه کله الله ځان ته د لاس نسبت کړي کله د مخ
او کله د نفس. نو امام ابو حنیفه رحم الله او اذا طول سلف عقیده وَإِلَهُ يَدٌ وَوَجْهٌ وَنَفْسٌ كَمَا ذَكَرَ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْيَدِ وَالْوَجْهِ وَالنَّفْسِ فَهُوَ لَهُ صِفَةٌ بِلَا كَيْفٍ وَلَا يُقَالُ إِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ وَنِعْمَتُهُ لِأَنَّ فِيهِ إِبْطَالُ الصِّفَةِ. شرع عقیدت الطحاوی کی وی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ قول لے وی گورا اللہ دا پارا لاس دے مخ دے نفس دے لکسنگے پا قرآن کی ذکر کری دے صفت دے کیفیت اللہ تا معلوم دے دا سے بنوے چی لاس نمراز قدرت و نعمت دے وی دا خطا آغا صفت کی دے ابطال را وستو دا په دیو جن سلف او د مسلمانانو عقیده سره څو کې د سلف په عقیده لري الله سے ځان لکم صفات ثابت کړي نا ور ثابت او اچکم نفی کړي آبت نفی کو اداغه کیفیت الله تا سپارل شوی دی لکرا وشي الله لیسا کمثله شیء الله غنته سشی نشتا. دا آیات هم د آیات الصفات نه ده کنه ده. نو الدکتور احمد ابن عطیه یو عالم ده یو کتاب لیکل نوم ده البیهقی وموقفه من الالهیات. امام بیهقی او داغه موقف او مذهب په صفات او د الله کې سره داغه کې ذکر کړی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله وليست هذه الايه من آیات الصفات ومن عدها في الصفات فقد غلط. وهدايات آیات الصفات نه او چا چې شمیرل نو دې غلط شوی. علامہ ابن قیم رحم الله وی چنا دایات الصفات نه ده. وګوره د استاد او د شاګرد په دې آیات کې سره خپل منځ کې یو علمي خلاف اختلاف. دغه دکتور د دې دواړو اقوالو موازنه کړي. نئی فرمائی چې صحیح رائے د ابن قیم رحم الله چې دا آیات الصفات نه ده. دا آیات الصفات نه ده. خو په دې کې بیا دا جهت په معنا د قبله ده. وګوره کوم آیات الصفات کې چې سلفو ستاویل کړي او بس پر زبانه فریزي لکه دې کې فثم وجه الله فثم قبلة الله اکرما او امام مجاهد وایي. دایې دې آیات کې تعویل راغله کوم چې د سلفونو تعویل دي ناغه کې تعویل ضرورت نشتا. خاص الله لره مشرق او مغرب دې فَإِنَّمَا تُوَلُّوكُمْ فَلْيَوْلَيْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ دغه طرف له وجه د الله را قبله د الله ان الله بشک الله واسع. اې د واسع نیو معنا دا او په بندګانو په دین کې وسعت کړي او دای نه مکلف کړي مگر څومره چې وسته لکه او د سره کولې بیمار او بدر تخینی وي تیمم وا واسع په دین کې فراخي کړي. یره موږ په ولاړ نشي کولې پناستو کا پناستنی وي په پروت او کا روزه نشي نیوي نو وسه اخرى بیا به هزار او ګرځي. حج در باندې فرض دی خو ته ادا د حج په خپل نشي کولې نو حج بدل کا دي ته وي واسع
علی عباده فی دینهم فراخی کون کې د په بندگانو د دې په دین کې صبره چې وسه عمر دې مکلف ګرځولي اباجو د واسه معنا وا علم فراخ ده هر شی ته شامل ده بعض واسع په معنا د جواد غسته هر شی ته ګور ورکې میږي تا ماشاءالله رزق ورته ورسای اباظ علماء وی د واسع معنا و واسع المغفرة ادمر فراخ د بخنه خاوند چې د چا ګنا په لویږي نه چې لګل دا دمر لوی شو چې نشي باپ کوله لا يتعاظمه ذنب د چا ګنا په لوی دی نشي د آیات بل څه معنا شي د سورې نجم کې راځي ځان سره تایید لیکي دو دیر شم ان ربک واسع المغفرة دیر د فراخ بخنه خاوند علی گناہوں و بندگانوں ته معاف کی وګوره کو گناہوں د شاډیر دی هغه ته وی واسع المغفرة طواف مکول یو ګډای زنانا مختمان روانه او مطاف او بس دینه بغیر بل څه دی یا واسع المغفرة یا واسع المغفرة اے دلوی فراخ بخنه خاوند پتا سو ګناه د چالوې دی نشي ان ربک بیشک ربستا واسع فراخ رحمت والده علیم او پوه دې په مصالح او مصلحتونو د خپل بندگانو حدیث کې علماء دا ذکر کړی اے اوسره په سفر روان دي که سفر شریوی کني ادا مثلا علماء ذکر کړی چې آیا بس کور نو ته شهر کې دنا یا شهر نه با پس ورلې چې کم په لدی مخوي نوافل کول شي کنا دا مسله کول شي پس ورلې سوري موټر کې ناشته په خوا واسونو خچر به خورونه به روان خپل پټی تا ادفنونه کې رکوع د پاره لکټی کې سجدي د پاره دې چې یادې دې ته په خبر نظم اسلام آباد لازم نو بس پسیت ناشیا ترغی جرسی سور نفلونه بدی کړی ادم مسله چې دا سنن موکده په سفر شرعي کې د نوافل مرتبه تراشي ځکه نوافل کو سو کوي نو اجر به وشي کني کوي نو ګناه کې دي نو بس په سفر کې فرض وکړه او چون کې اختصار دې تاسو ضرور دوه وکړ نو که خامخا د سنت شو کې نو پسیټه کوا اګه ته دا دې ذکر کې نفلونه نه کې الته لګاړي ولا دې ته نفلونه شروع کړ نو دوه رکعات غوښنه کول خو ټول بس واره ورل خیره کې ټول دې پریشان کړ نو پسورلې باندې هر طرف لچې د سړي مخوي نو دې نوافل کولې شي دې نوافل کولې شي هر فل چې د مخوي اچوزر وی ګوره کوزیدو زه نشتا لکه جهاز کې سفر نو ستو فرض نه جهاز نه را کوزیدې نشي هغه خلک په کملار ریل ته درېږي نو شوړی او تسماته ورټینګ ته لاله کې مزکی ولاړ ورته یو خبره یاد اوساتئ د عبادت دا مقصد دی چې بل لري په ضرور راشي دیو جن د عام سپیکرم چره د زما خدا خبره خو ده چې دا دی ني پرور باندې یو کس لري مې دا چې د کیږي ته ولې وخت تلاوت کاوه چې په دغه خوب له یو سور دی او باندې چې په دغه خلک کې نه
لو سپیکر ما کولا او کړه ټول کله سوق پکې ودی سوق بیمار دي چاته ډاکټر وایي چې شور در لخنه نه او د ماشوم شور چرچړی شور به بدلی تا او غټ سپیکر لګولې نو چې خیرې دل ډېر کوي کې دوا دل ډېر کوي پکار دا دی چې د سپیکر استعمال په قدر ضرورت وي نو عبادت کې وبل ته ضرر نه رسي وقالوا اتخذ الله ولدا وایدا مشرکان چې نیولې دی الله اولاد سبحانه پاکی دا الله لرا دا اولاد نیونا بل له ما فی السماوات والارض بلکہ خاص دی الله دا فراغسری چې پاسمانونو کې دی او پزمکه کې کل له قانتون او ټول دی الله لتعبدار دی ورته توي کافر وای اتخذ الله ولدا لقد يهود عقيده چې عزير ابن الله او د نصارا عقيده چې مسیح عليه السلام د الله زوی دی ادا وتا اوس قرآن کې راشي لکه وګورئ سوره توبه الله دی يهود او نصارا مبارک وي چې د دوی د عقیده او د خپل پیغمبرانو مبارکي لسم فارکی سورہ توبہ کی اللہ فرمائے یہود و نصارا مبارک وی وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن الله وائی یہودیان عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوی دے دیر شمایات گورئی وائی یہود چوزیر علیہ السلام دا اللہ زوی دے او وائی نسوارا چی مسیح علیہ السلام دا اللہ زوی دے ادمکی دا مشرکان و عقیدہ دای بوی چې دا ملائک العیاذ بالله دا الله لونه دي نګور وقالو کی ضمیر یهود و نصارا او مشرکان ټول تراجه دي وقالو دا یهود وای وقالو دا نصارا وای وقالو دا مشرکان وای اتخذ الله ولدا وی اللہ اولاد نیولے ادا پیغمبران ازامن دی العیاذ باللہ او ملائکی لوندی عدلت علماء ذکر کری چې دی دا حقیقتا اولاد اللہ تصابتولو که مرادت متبناو نوی دا اتخذ لفظ دلیل لے چې دای دا سلوي چې حقيقي زامنو لړې دي بلکې پشان د زامنو د لړوي ورته حسابونه لکه لفظ اتخاذ صریح ده په متبنا کې کله په متبنا باندې چې متبنا دي ته وایي چې د بلچا بچي د بلچا د پیدا د خطا په د زوی داوا وکړه دیتم قرآن کی ولد ہوئی د دې کې د ولد نه مراد دی داو چې د زامنو پشان دي لکه سوره یوسف آیات مبارکه وګورئ یو وشتم دولسم پارکه یوسف علیہ السلام چې بازار د مصر کې عزیز مصر واوستو اکور ته راوستو بیبي ته وای اکرمی مثواهو عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وای د دې بچی سے عزت من کا دا بچے بمون ته فائدہ ورسي او زمون بچے نشتا او نتخذه ولدا او به دې متبنا ځکه لفظ ولد ته یوسف علیہ السلام خود یعقوب علیہ السلام بچیو او عزیز مصر و نتخذه ولدا وګوره لفظ ولد د متبنا د فارم راضی
سورہ قصص شنم پارک راضی آیات نغم لکھے فرعون چکل موسی علیہ السلام سمندر کیونیو او صندوق نے راپور تکو نو بی بی ورتوی لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وېدا بچي وجنه امام تب فائدہ راکی ازمون ګور اولاد نشته دې بزان نه بچي جوړ کو دې کې ولد کې دواړه معناګانې شته یا حقیقتا دې کافر ودا سوي ادا کافر د جهل سره دا خبره څه بعید نه ده چې حقیقتا الله ته نسبت کولو یې متبنا ورته جوړولو وقالوا اتخذ الله ولدا وای دی چې الله نیولې دی اولاد د دې پنځه جوابونه قران حکیم ذکر کړي د دې پنځه جوابونه ذکر کړي سبحانه پاکی دا اللہ لرا اللہ ایک بچی او لور تا خود دچا ضرورت وی اغا حاجت من وی اللہ خود حاجت نا پاک دے دا اغا بچو او لور تا ضرورت سبحانه پاکی دا اللہ لرا بل له ما فی السماوات والارض بلکہ خاص د دې الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی او د له په ضمیر کې درې خبره در سمخ کې تیرې له خلقا وله ملکا وله تصرفا ما فی السماوات والارض خاص د دې الله د پاره دی هغه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی اې د دې ټولو الله خالق دی او د دې ټولو الله مالک دی او د دې ټولو اختیارمند او متصرف دی کل له قانتون او ټول دی الله تا قانتون تابعدار قانتون دا قنوت فغړو معناګانو راځي او ډېر غټي معناګانې دي او دا معناګانې خپل ځای کې براشي لکه وقوموا لله قانتين کې دا قنوت په معنا د طاعت مرضی په معنا د عاجزۍ مرضی دا په معنا د عاجزۍ مرضی عقل قنوت په معنا د چپوالی مرضی لکه اهل علم وي بس کې بموس کې خبره کې دي یو خبره او قبل به جواب ورکو یو سلام واچو ډول به جواب ورکو آیات رولی گل واللہ وقوموا للہ قانتین چپدری گئی عدلتا ہوئی طول ورتتابی دولی کافرم ورتتابی نو خبردہ سے کافرم تابی طوعا وکرحا مسلمانان ورته خوشحالی باندې تابع دي او کفار مجبورن تابع دي څنګه مجبورن وذلالهم بالغدو والآصال د دې سوري الله ته سجده کوي سحر او ماقام اگر مجبورن تابع څنګه وإذا خشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين پدوی مصیبتونو کی بیچاته چغیواله اگر مجبورن تابع څنګه دي پزن قدم کې ار یو کافر د الله د وحدانیت اقرار کوي خدا تابعداري پکار ناراضي ټول دی الله ل تابع دي شوق په خوشالۍ او شوق په ناخوشۍ لکه آیات د سوره رعد ګورئ یار لسمه پارکه
او آیات مبارکه دې په لسم نمبر چې څنګه ورته تابع دي په لسم آیات مبارکه کې وایي او آیات کې سجده دن چې شو کې واوري سجده هم کوي ولله یسجد من فی السماوات والارض خاص الله لپاره تابعدار دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی تو عن ذنب خوشی لك مؤمنان وکرهن ذنب پنا خوشی لك کافر وجلالهم بالغدو والآصال او د دې شوري الله ته سجدي کوي سحر او مازیګر سحر او مازیګر الله ته سجدي کوي انور معناګان علماء کوي قنوت په معنا د مزم راځي کل له قانت ابن عباس رضی الله عنه باوي مصلون ټول ورته مسکئی تر دې چې بعضي سلف او ندا معنا منقوله کل له قانتون کل له قائم یوم القیامه امام ابن کثیر د بعض سلف نقل کړي ټول باور ته پرست قیامت ولاړوي ځکه قنوت په معنا د قیام او د درېدو مرضی ټول مخلوق ته خبره دی آیات مبارکه کې شامل ده علامه ابن جوزی وایي چې آیات کې عموم ده وی ظاهر د آیات عموم دی او معنی د خصوص تا کل له قانتون یعنی کل اهل الطاعت له قانتون یادا معنی چې کفار مرتتابی دي یعنی دا غي شوري الله تسارو ما ذکر سجدي کوي بدیع السماوات والارض ناشناو بے نقشی پیدا کون کے دل آسمانونو دزمکو وَإِذَا قَضْوَا أَمْرًا کَلَچ فی سلو کی دیوکار فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ نُبِشَكَ دیکار توائی کن فَيَكُون موجود شان موجود وی ورزی کی لفظ بدیع آگئے بدیع وی ناشنا او بینمونی کار تا د دین ګور بدعتم ماخوذ ده و دین کی یو نوی کار ته بدعت وای چې هغه الله د حبیب او د صحابه او د تبع تابعین او خیر القرون کې نو نه شوک کوي او هغه ته کار خیر وای حضرت ابن کثیر وی بدعت په دوه قسمه ده یو لغوی ده پاره کې تقسیم نشته پاره کې تقسیم د خموی او بدر وی یو بدعت شرعی ده او د الله حبیب داغه بارک وی کل بدعت ضلالا اخو هر بدعت شرعی گمراهی ده او یو د لغت په اعتباري نپاغه کې بیا خوي بدر وي لکه امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله عنه ویلو خلق راجم عقل د رمضان د تراویح د فارا نوی نعمت البدعه هذه دا بدعت په اعتبار د معنی لغوي دی ځکه صحابه چې سکړي دې ته بدعت شرعي نه وایي بے نقشې پیدا کون کې دې د اسمانونو د زمکو وَإِذَا قَضَى أَمْرًا کله چې فیصلو کې دی او کار فإنما يقول له نبشک دې کار ته حکم کی کن موجود شفیکون موجود وی
عدل تباز علماء د قضاء او د قدر په منځ کې فرق کړو شو کوئی یو شی دی لکه بعض علماء وایي چې قضاء او قدر یو شی دی او مشهور بعض اهل علم فرق کړي وایي تقدیر دي ته وایي چې الله کوم فیصله په خپل علم کې لیکلي خدا کار لا واقع شوی نه دی او قضا دي ته وایي چې دا غي ظهور په خارج توشي څنګه چې الله په علم کې او دا قول جمهور صحیح ګرځولې چې د قضا او د قدر په منځ کې تفریقه ده د قضا او د قدر په منځ کې علماء کرام په دې اعتبار باندې فرق فرمایلی دی وَإِذَا قَضَى أَمْرًا کله چې الله فیصلو کې دیو کار فإنما يقول له بشکو فرمای دی کار تا کن شا فیکون موجود وی پس یو کار د فار الله حکم کی چې موجود شا نو هغه موجود وی نو قضاء او قدر د باز علماء په نس یو شی اباز د فرق کړو چې تاسو اوریدو باز د فرق ذکر کړي چې تاسو اوریدو کله چې فیصلو کې الٰه العالمین دی او کار نور تو فرمای موجود شا نو هغه موجود وی الٰه العالمین ورته حکم کی چې موجود شا نو هغه موجود وی وقال الذين وایها کسان لا يعلمون چپوهینا لولا يكلمنا الله لخبر كي موسى الله او تأتينا آية ولي نرازي منتص موجزا كذلك دارنگي قال الذين عبيروا هغكسانو من قبلهم جدوين مخيو مثل قولهم فمثل وينا ددوي تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی پسد وینا دو بیدینی کی زرون ددوی قد وین الآیات بیشک بیان کری دی منگا آیاتنا لقوم یوقنون دا حاغی قوم دفارا چی غیقن ساتی دلتوی وائی آغا کسان لا یعلمون چی پوہی گنا دا الذين لا يعلمون نسوق مراد دی موصولنا نباز علماء وی مراد تی مشرکان دی ایوی موسیٰ رضی اللہ خبروں کی مشرکان ہوئی دا الذين لا يعلمون مراد یا مشرکان دیوی موسیٰ رضی اللہ خبروں کی لکو گوری سورہ انبیاء واللسم پاری پا ابتدا کی سورہ انبیاء رازی او آیات گوری دی سورہ انبیاء پنزم نمبر چید الذین لا یعلمون مراد یا مشرکان دی پنزم آیات گوری بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه وایدا کافر چې دا قران د دروغ خوبونه دي بل افتراه بلکې د ځان جوړ کړي بل هو شاعر بلکې دا پیغمبر العیاذ بالله شاعر نه فلیاتنا بیااتن راتل دیو کې مونږ ته په یو معجزې
کما ارسل الاولون لکه څنګه چې را لېږلي شوي لومبني او دغه شانو ګورئ سورې بني اسرائیل کې ویلي وی مونږ سره الله دې خبرې وکړي 90 نمبر آیات ګورئ د سورې بني اسرائیل او د خبرو ذکر په دې آیات مبارکه کې کړو او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وتأتي بالله والملائكة قبيلا ويمنتب الله وملائك مخامخ راولي او صریح آیات دی بارکی وګورئ د سورې فرقان نه د 19 پاره پاول مخکرازی چې مشرکان ولاسي ویلي وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه ونرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا وایا کسان لا يرجون لقاءنا چې امید نساتي زموږ د ملاقات سورہ فرقان د 19 پاره اول آیات نه وشتم اولی نشیرا نازل له کومه ملائک چې موږ سره خبرې وکي او نرا ربنا موږ خپل رب لنګورو چې موږ ته وایي چې دا مې پیغمبر دی نو الذين لا يعلمون مراد یا مشرکان یا مراد د دین يهود دي نو بیا د دې تایید چې تاسو سیات راړو له به ځان سرولي کې سورې نساء شپږمې پاره پاول مخ کې د یو سندري پندوستم امام مجاهد وی دین نسوارا مراد دي وګوره دې واړه ډېر قران شریف ذکر علماء کرامو ذکر کړی دي حضرت او سوال راځي کوم مراد دي مشرکان شي نو لا يعلمون خسرغند د چي فویدل ناو جاهلو او کوم مراد دي اهل کتاب شي نو دای سره علم نو څنګه وي الذين لا يعلمون هغه خلق چې دی پوهیږي نه راغی جواب علماء ادا کړي فکم علم چې د عالم عمل دی د الله پنځ دې جاهل دی د الله پنځ عالم هغه څوک دی چې کمل مې دی او پدې د عمل دی ځکه يهود ته وی الذين لا يعلمون دیو جن مسلمانانو کوم دیو عالم دیو طالب دیو طالبي دیو عالم او دیو عالم په خپل علم باندې عمل نه نو الله ورته عالم وای اکامل ني نو دته د سر عالم نه وای وګوره عالم هغه چې الله په نيز عالم وي کټوله دنیا ورته وای چې عالم نه او چې الله ورته نه وای نو څنګه جوړ کی وقال الذين وايها وكسان لا يعلمون چې کویږي لولا يكلمنا الله ولي خبر نکي زمون سر الله او تأتينا آية ولي نرازم ته معجزه د مکی دې زمکینه دې مونږ ته چینه روانه کی دا غرونه دې د سرو زرو کی کذالک دارنگی قال الذين اولیو حغکسانو من قبلهم چې مخکې د دوینو دینه مخکې کسانو دا سویلو مخکې کافرم د الله پیغمبرانو مقابله کې دا څه فرمایي دا سویلو تشابهت قلوبهم یو شانتی شوی دی فزد و نات کی زرونه د دوی د دې زرونه فزد و نات کی او شانتی شوی دی قد بینا الآیات بیشک واضح کړي دی موږ آیاتنا
لقوم یوقنون دا قوم د پارا چې یقین کوي ان بشک موږ چې ورسلنا کار لګلې موږ تاسو له حبیبا بالحق فحق سرا بشیرا زیر ورکون کے و نذیرا یر ورکون کے ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اتاسون تپوس بو نکڑیشی پبارد خاندانو د جہنم کی ور آیات ته سوچ کوي الله او حبیب تاسو می په حق را لګي حق سره ابن عباس رضی الله عنهما وی قران الله خپل حبیب کتاب الله سره را لګي یا د حق نه مراد اسلام دې د دواړو یو مقصد یا حق نه مراد دې کې صدق دې یا د حق نه مراد دې کې توحید دې یا حق ستوي کل ما جاءت به الشریعه هر هغه شی چې قران او سنت کې دې ته حق وایي بشیرا زیر ورکون کے منن کتا ونذیرا او یر ورکون کے ولا تسألو اتا سنب تپوسو نکریشی عن اصحاب الجحیم فبارد خاندانو د جہنم کی وردا کافر کو اورتشی نو د دې تپوس بد الله د پیغمبر او د مؤمنانو نه نکېږي ځکه د دین دعوت اهل علم لیکلي چې ټولو ته رسېدلې ادي په ور ک دعوت نه رسېدلې ته په خپل کور کې تاګولې نه داتا چې په خپل کور کې بغیر د وجلو نه پریزي عدل تم چې د دین نوم نشي غسته نو اهل علم فتواز دا چې ټول کفار ته د دین دعوت رسېدلې کدی اور ته کنا نو موږ او تاسو نوې تپوس نه کی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اتپوس بو نکړې شي تاسو نه پبارد خاوندانو د جهنم کې د څوک دا وایي چې کافرو موږ تپوس کیږي چور تسي دا خبره درست نه ده ایت دعوت د دین رسیدره الله خپل حبیب ته وی ولا تسرون اصحاب الجحیم تاسو نه تپوس نکړې شي پبارد خاوندانو د جهنم کې ولن ترضى عنك اليهود ورگز خوشاليږي او راضي کیږي نه حبیب تاسو نه يهوديان ولن نسوارا او نسوارا حتى تتبع ملتهم تردی چی روان شید دید دین پسی قلو فرمائے ان حد اللہ بیشک ہدایت اللہ چکم ہدایت بندگانو تفخ کردے او اغا قرآن و سنت دے هو الہدا ہدایتم یواز دغنے او چې قرآن او سنت او نبی اخر الزمان دنیا تر آغلے نور ہدایتون دنیا کی فاتح شوی دی آغا منسوخ شوی دی ولئن اتبعت اهواءهم کچر تابداری جو کدوید خواہشاتو بعد الذي فزداغن جاءك من العلم چراغل دی تاسو د علمنا مالک نبی تاسو د پار من الله اذا الله د عذابنا بولین سوک دوسو مددگار چی بچ ببکی ولا نصویر او نسوک امدادی ور آیات کی سو خبرو تسوچ پکار دے دی آیات کی الہ العالمین ہوئی چې دا یهود او نصارا د مسلمانانو نه خوشحالي کینا قرار سره ولور کل کنا خوشحالي کینا خوشحالي کی په پس چې اسلام او دین دې پرې خو د دې پسې روان شوې بس د خوشحالي دوی دا یو ټکی
دیو جنباز خلق فخر کوي یره موږ يهوديان ډېر خوشحال دي زموږ ډېر قدر کوي زموږ ډېر بل مستیاو کا انا سوارا نه ډېر خوشحال دي الله کوئی خوشحالي نه خوشحالي دي دا یو ټکه ده چې اسلام دین دې پرې کو ظاهرا او باطنا دغه شوي او دلته دیمه خبره ده کوي ان قل ان هدى الله هو الهدى واذا الله هدایت دغه یو هدایت چې قران او سنت او اسلام دی او يهود چې د صداوا کوي د سوارا کوي او منسوخ دي دای په هدایت نه دي بلکې په ضلالت ځکه الله چې د اخرنه کتاب دنیا ته راولې غنو خپل پیغمبر راولې غلو نو نور لار د الله درزاونګي بندي شوی سیوا د دغه وی لارنا چې هغه د الله حبيب دنیا ته راولې اذن ته ګور ملت یو دا اول ځل لفظ ملت راغی ملت څه وایي بعض علماء د ملت تعریف کړي اسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله ملت نوم دې د هغه څه چې الله غ شریعت جوړ کړي بندگانو ته په خپل کتابونو کې او د خپل پیغمبرانو په مبارک او جوبانه دې ته ملت وایي نګور ملت او شریعت یو دي هر چې دین نه نواز د ملت او د دین په منځ کې فرق کړي او دې کې ګور علماء کرام دلیل نیولې چې دا کافر ټول یو ملت دې کدی ملل دي اوای توجه کړئ امام ابو حنیفه رحمه الله و امام شافعی رحمه الله او د امام احمد رحمه الله یو قول دی دی وی ان الكفر كله مله واحده کفر ټول ملت واحده ده د آیات دلیل دی ځکه ملت دی چې واحد دی نو ټول کفار د دې یو ملت دی سورہ کافرون کی وی لکم دینکم ولی دین دارنګ الله حبیب لا يتوارث اهل ملتين دو دینونو والا یو بل میراث نوري د ملتين اسلام او کفر مراد نو دا دو امامان وای چې دا ټول کفر یو ملت دی په دې معنی بیا ګورو په سوالو مسلې بنا کی امام مالک رحم الله وای ا امام احمد رحم الله یو بل روایت سے وینا ان الكفر ملل کفر ډېر ملتونه دي يهوديت یو ملت دی نصرانیت بل ملت دی مجوسیت بل ملت دی وای ګور يهودي د نصرانی نه به میراث نوړي او يهودي او نصرانی به د مجوسی نه میراث نوړي ا جواب کړي وای ته چې ملت مفرد ده نو اضافت چې ضمیر د جمع ته شوی دې دې کې ګڼ مراد پدې سره کثرت ده ځکه د ملت اضافت شوی ضمیر د کثرت تا نو دا د دې لوی امامانو په منځ کې یو مسله فروعي اختلافي و چې دا ټول کفر نشي یو ملت ته او کدا ملل دي
ولئن اتبعتك چرتا بداری دیو کا اهواهم دزوید خواہشاتو اے د کفار خواہشات دی دای بدع دی دای رسومات او رواجونه دی قران او سنت دې پرې خو د دې د خواهشات او پسې روان شوی مسلمان توي بعد الذي فزع نجاك من العلم چراغ له جتا صد علم چې وحیدا او دین نه دین راغله الله پیغمبر را لګلې نه راغله جتا صد علم تا علامہ ابن جوزی زاد المسیر کې دې کې د علم یو شو معنا غانې کړي وایي دې کې علم نه مراد بدلې دل د کبلی دي چې د بیت المقدس نه کعبه ته مخشو یا دې نه مراد د علم نه مراد سره چې دین د الله ګور اسلام دې ان الدین عند الله الاسلام یا علم نه مراد قران دې او سلورم قول دانے من بعد ما جاک من العلم بدولالت القوم پس دین چتا تا علم راغلے چدا یہود و نسوارا گمراہ دی او بیلاری دی ابیام ورپسی سی مالک من اللہ نبی تاد فارد اللہ دا طرفنا من ولین سوک دوس ولا نسویر او نسو کمدادی نیمه گرده پس بیا انشاءاللہ درس شروع کرو صلی اللہ علیہ وسلم